نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد يحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برتوي رحم الله. اول خو زه به تاسو درخواست کوم چې مخکني سیټونه وړه کې شاتني کسان چې دي اب ځان محتاجه غني دا رومبنه کلاس چې دی درس قرآن دی او قرآن ته موږ ټول محتاج یو با په ادب کینو او بل بدادا چې چاته نوی راتلونکو والا تبا پاسونه اب راځي ځان له پخپله کینی دا پروګرام د حل برداري دی او ناشنا خبره ده چې تاسو د پاس انور دی انور شاته پاتې شو خدا انور چې دی دا یو فیملی ده دې ته شمس وای او د دې انور نه غیر چاپیره یوازې نه دی سیاري دي یوه سیاره چې د انور ته ډیره نږدې ده هغې ته عطارد وای موږ به ورته مرکري وی چې ډیره لرې ده ته هغې ته نیپچون وای او دا نږدې سیاره داسې ده لکه څنګه چې زمونږ ناظم صاحب ته خپل سیکرټري نږدې جو هغه هیلپ کوي او لرې سیاره داسې ده لکه څوکیدار چې بار په دیواله یا په دروازه ولاړي چې هغه سیکیورټي ورکوي دا ټول د انور فیملی ده موږ د انور ته به ګورو د دې نه به عبرت الو دا څنګه چې د انور دی داسې زمونږ چې څوک هلپ والي زمونږ مشر نه به انور که خیري او دا نور کسان چې دي دا به سیاري د دې انور نه غیر چاپیره چې کومې سیاري دي او پکې ځمکه ده ځمکې ته په انګلیش کې ارت وایي تاسو به حیران شئ په عربۍ کې ورته ارض وایي الف ر ضاد او ای آر ټي ایچ ته ویلی چې ارت او ارض ځمکه واحد ځای دی چې په هغې باندې زنده سري اوسي او په هغې کې لایف دی ژوند دی په نورو کې نشته او دا ژوند چې ده دا ځمکه چې ده دی موږ ته حواله کړې ده انی جاعل فی الارض خلیفه موږ په دې ځمکه کې د الله خلیفګان یو نو نور زموږ مشر دی هغه ته به ګورو نو نور دوه کاره کوي یو دا چې هغه رڼا ورکوي کو فرض کا د انور نه موږ تقریبا 8 लाख میله د انور نه لري یو نو کو موږ د انور ته د ځمکه لږه نږدې شوه نو ټول به سوي یو او که دا ځمکه د انور نه لږه لرې شوه نو ټول به د یخنۍ نه مړه یو نو دا ځمکې نه غیر چاپیره چې موږ یو د انور موږ له یو طرف ته رڼا راکوي او بل طرف ته دا ځمکه دا نور چې دی د خپل ټول سیارې په یو اربیټ کې کنټرول ساتي دې ته کشش ثقل وایي ګریویټیشنل فورس نو د نور دا دوه ذمواري دي یو دا چې رڼا ورکوي او دویمه ذمواري د نور دا ده چې د خپل کشرانې په اربیټ کې نیولي نو زمونږ چې کوم ناظم صاحب وي هغه به موږ له رڼا راکوي رڼا به خورئ او زمونږ ناظم صاحب خپل کشران په کنټرول کې ساتي کشش نه به نه بار کوي ځکه موږ ته د ځمکه حواله ده په دې موږ اوسو موږ ته نږدې سیاره چې دا سپمۍ ده خو هلته اوبه نشته لایف نشته ورپسې مریخ ته هلته هم نشته صرف ځمکه یې موږ ته حواله کړې ده موږ ته ویلي وو چې انی جاعل فی الارض خلیفه په دې ځمکه به تاسو یې نو په دې ځمکه چې ته یې نو ته به خپله ډیوټي کوې نور خپله ډیوټي کوي نو څنګه چې په کائنات کې نور چې دی هغه رڼا خورئ دغه شانتې زما ستا په تنظیم کې به زموږ مشر رڼا خورئ نو رڼا څه ته وایي په آیات کرسی کې موږ څه ویلو یخرجهم
من الظلمات الى النور د تیرون رڼا طرف ته بځي او رڼا په قرآن او په حدیث کې ده. نو زمونږ د مشر به دا ذمواري چې موږ له به داسې کلاسونه ارینج کوي چې په هغې کې د قرآن او د حدیث رڼا خورېږي. او بیا به زمونږ د مشر دا ذمواري چې هغه به خپل کشران په خپل کشش کې ساتي، هغه به د هغې نه غفلت نه برتاوي، د هغه د غم او د ښادۍ، د هغه د خفګان او د خوشحالۍ تپوس به کوي. ځکه چې یو سړی د اربیټ نه ووت، د ځمکې د اربیټ نه چې کومه سیاره ووته، بیا به قیامت راغلی. دا قیامت ځکه نشته چې دا ټولې سیارې په خپلو اربیټس کې ګرځي، او په اربیټس کې ځکه ګرځي چې نورې ځان ته راکاږي، دې ته کشش ثقل وایي. اکو فرض که دا ختم شو، نو دغه شان مشر چې دی هغه به د خپلو کشران په اربیټ کې ساتي، د هغې سره به تعلق ساتي او رڼا به ورته ورکوي. د رڼا دپاره په مختلفو بانو باندې به تربیتي اجتماعات کوي. ځکه چې په ماپ د جماعت په ملګري کې او په عام سړي کې به فرق وي. د جماعت ملګری به د قرآن او د حدیث په رڼا کې خپل کار کوي، جبکې بل سړی ټول سوچونه د پښتو دي. نو وایي زه چې د خپل رور دپاره دوزخ ته لاړ نه شم، نو په قبر کې به یې سملم. ابه دا خبره کوي، خو ما ته به دا خبرې نه کوو. اوس دا ده چې ما ته ځمکې ته رالیږلي، نو زموږ 3-4 ذموارۍ دي، هغه به کوو. نمبر 1 ځمکه یې موږ ته حواله کړې وه، موږ ته یې څه ویلي وو؟ وما خلقت الجن والانس. دا بل به را سره تاسو وایئ چې اوده رانه نه شئ، نو عبادت به کوو. دې وجې نه هغه سړی به د جماعت سړی صحیح سړی نه وي چې هغه د سهار مانځله نه پاسي. ځکه د عبادت یو صورت چې دی هغه مونځ دی. نو په مانځه کې بیا د ښه او د بد، د کره او د کوټه پته د سهار په مانځه کې لګي. نو د سهار په مانځه کې به مونږ یو ولې زمونږ ړمبی کاردار چې عبادت به کوو. بیا زمونږ ورپسې د مانځه نه علاوه چې زمونږ د زکاتونو سیسټم ټیکي. بیا د هغې نه علاوه په موږ کې چې په کومو کسانو حج فرض وي چې هغه حج له تلی یا حج له بزي داخله یې کړي. اوس څه کال چې د کومو کسانو سره پیسې وې، څه کال پکې اډو خسڼې ونه او هغې داخله نه یې کړي، نو دا عبادت نه دی کړی. ځکه زما ستا ړومبنۍ ذمواري څه ده چې موږ به عبادت کوو. دویمه ذمواري چې موږ ته قرآن ښوولې وه هغه دا وه چې ولا تفسدو فی الارض، ورانۍ به نه کوو. دا ځمکه ما تاسو ته حواله کړې ده، انی جاعل فی الارض خلیفه، ته د دې خلیفه خو فساد به نه پیلاوې. نو کوم ځای نه چې فساد پیلاویږي د هغې نه به ځان ساتو. دې وجې نه که زموږ وروڼو موږ ته په سوشل میډیا باندې کنزل وکړل، نو موږ به ورته جواباً کنزل نه کوو. دې نه به فساد پیلاویږي. موږ به ورته وایو چې زما وروره ته په خبره نه پوهېږې، خو کنزل چې دی دا د هغه